اسمانونه خیسته کړل، لکه مثال په تور اسمانونه په ستورو سره او په سپوږمۍ سره خیسته کړل، ځمکې په غرونو سره، په ونو سره، په چینو او په اوبو، په نهرونو سره خیسته کړي. نو آیا نبی علیه السلام مبارک الله فرمایي ته ورته ووایه چې هغه لوی الله پرېږدم کوم چې د ځمکو او د اسمانونو مالک او متصرف دی، د ځمکو او د اسمانونو پیدا کوونکی دی، هغه الله پرېږدم وهو یطعم او هغه خوراک ورکوي ټول مخلوق ته، ځکه الله پاک هغه رزاق دی. دنیا کې چې څومره تر دې پورې په بازارونو کې اختلافات دي، جنگ او جګړې دي، مونږ غواړو دا چې دا اختلافات ختم شي، په مونږ کې هغه اتفاق راشي، نفرتونه جنگ جګړې زمونږ د منځ نه وځي. نبی علیه السلام ته یو درخواست پیش کړو. نبی علیه السلام مبارک ته فرمایل دا مسله د الهو ده، مونږ خبره دا کوو چې خدایان دا ډیر دي، ستا خبره دا ده چې خدای صرف یو دی، داسې به وکړو د یو کال پورې ته زمونږ د خدایانو عبادت کوه او یو کال به مونږ ستا د خدایانو عبادت کوو. یعنی مثال په تور یو او رحم د الله سره، رحم د الله داره چې یو سړی د جهنم نه بچ شي او د جنت په لویه لار باندې روان شي، د الله د قهر او د غضب نه بچ شي او د الله د مهربانۍ ځای ته لاړ شي. نو بیا الله فرمایي وذلک الفوز المبین، او دا کامیابي ښکاره ده. کومه کامیابي؟ یعنی د الله د قهر او د غضب نه بچ کېدل. اوس د الله د قهر او د غضب نه بچ کېدل په څه باندې کېږي؟ چې یو سړی اقرار کوي چې الله یو دی، د الله سره په ذات او صفاتو کې څوک شریک نشته. سورہ انعام آیت نمبر 14 15 او 16 سوارلسم پنلسم شپاړسم نمبر آیت دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الله جل جلاله د آیت نمبر 7 نا د مکه مکرمه د مشرکانو د اعتراضات او جوابات شروع کړي. یو مقوان نبی علیه السلام مبارک خوالا د مکه مکرمه د لوی سرداران رالل. نبی علیه السلام مبارک ته وایي ستانه مخکې په دې مکه کې ډیر امن و، جنگ جګړې اختلافات او نفرتونه نه و. ستا د راتلو نه بعد پلار د زوی سره په جنگ دی، زوی د پلار سره په جنگ، په ښځه خاوند کې اختلاف، په وروڼو کې اختلاف، تر دې پورې په بازارونو کې اختلافات دي، جنگ او جګړې دي. مونږ غواړو دا چې دا اختلافات ختم شي، په مونږ کې هغه اتفاق راشي، نفرتونه جنگ جګړې زمونږ د منځ نه وځي. نبی علیه السلام ته یو درخواست پیش کړو. نبی علیه السلام مبارک ته فرمایل دا مسله د الهو ده، مونږ خبره دا کوو چې خدایان دا ډیر دي، ستا خبره دا ده چې خدای صرف یو دی، داسې به وکړو د یو کال پورې ته زمونږ د خدایانو عبادت کوه او یو کال به مونږ ستا د خدایانو عبادت کوو. یعنی مثال په تور یو بل ته به دا اوږه کوزه وړو، کله ته زمونږ هغه منه، کله به مونږ ستا دا منو، دا اختلافات او نفرتونه به ختم شي. او بل دا نبی علیه السلام مبارک ته وایي کله کله زمونږ د معبودانو صفت کوه، زمونږ د معبودانو په صفت سره به هم دا اختلافات او دا نفرتونه، دا جنگ او جګړې ختم شي. الله جل جلاله د قرآن مجید په آیاتونو کې نبی علیه السلام مبارک ته تعلیم ورکوي چېرته د دې مشرکانو خبره ونه منې، چېرته د دې مشرکانو سره اوږه کوزوي نسې، که چېرته په دې خبره باندې امن راځي، په دې خبره باندې اختلاف ختمیږي چې ته د الله سره نور خدایان تلاش کا، نو الله جل جلاله نبی علیه السلام منع کوي چې چېرته به داسې نه کوي.
ځکه د الله جل جلاله سره د نور خدایانو د خدایي هغه دعوه کول دا د الله بی ادبی ده، او کوم ځای چې د الله بی ادبی کیږي هلته به د هیڅ چا لحاظ نه ساتلی کیږي، بلکې صرف د الله لحاظ به ساتلی کیږي، او په ډاګه او په ښکاره باندې به دا وینا کولی کیږي چې موږ د الله بندګان یو، موږ د الله د یووالي اقرار کوو، د الله سره په ذات او په صفاتو کې څوک شریک نه جوړو. نو چې کله خبره دغه حد ته ورسي، د داعي په دعوت کې خلکو ته چې پته ولګي چې دی نرمي نه اختیاروي، زمونږ سره اوږه کوزه نه وړي، بیا دا خلک په خپله باندې مایوسه شي. لکه د مکې مکرمې مشرکانو د نبي علیه السلام مبارک خلاف ډېرې حربې استعمال کړې، یوه حربۍ پکې دا هم استعمال کړې وه، مکې مکرمې ته چې کومې لارې راغلې وې په هغه لارو کې به یې خلک کېنولي وو، وی میلمنو ته او راتلونکو خلکو ته دا وایي چې په دې مکه کې یو کس دی د هغه سره مه میلاوېږئ، ځکه هغه جادوګر دی، چې د چا سره خبره وکړي د خپل پلار د نیکه د دین نه یې اړئ او په خپل دین کې داخلوي. نو چې دا ټولې حربې ناکامه شوې، بیا د نبی علیه السلام مبارک خلاف مشوره وکړه چې دا پیغمبر د خپل علاقې نه وباسي. الله جل جلاله نبی علیه السلام مبارک ته فرمایي قل ته ورته ووایه اغیر الله آیا سوا د الله نه اتخذ ولیا ونیسم زه مددګار، ای د الله نه ما سوا ځان له بل مددګار ونیسم، د خپل کارونو پوره کوونکی ونیسم، مشکل کشا حاجت روا ونیسم، حالانکه فاطر السماوات چې پیدا کوونکی دی د اسمانونو والارض او د ځمکې، یعنی هغه لوی الله پرېږدم چا چې دا ښایسته دنیا پیدا کړې ده او په دې دنیا کې د ښایست لپاره مختلف څیزونه پیدا کړي، بې نمونې بې ماډله هغوی اسمانونه پیدا کړي دي، هغوی ځمکې پیدا کړي دي، د ځمکو هېڅ نقشه په وجود کې نه وه، الله ځمکو ته وجود ورکړو، د اسمانونو هیڅ نقشه نه وه، الله اسمانونه پیدا کړل، دا ځمکه اسمانونه یې ښایسته کړل، لکه مثال په طور اسمانونه یې په ستورو سره او په سپوږمۍ سره ښایسته کړل، ځمکې په غرونو سره په ونو سره په چینو او په اوبو په نهرونو سره ښایسته کړي. نو آیا نبی علیه السلام مبارک ته الله فرمایي ته ورته ووایه چې هغه لوی الله پرېږدم کوم چې د ځمکو او د اسمانونو مالک او متصرف دی، د ځمکو او د اسمانونو پیدا کوونکی دی، هغه الله پرېږدم وهو یطعم او هغه خوراک ورکوي ټول مخلوق ته، ځکه الله پاک هغه رزاق دی. دنیا کې چې څومره څه دي یوازې انسانان نه بلکې څومره حیوانات چې دي حشرات الارض دي، څومره څیزونه چې د خوراک محتاج دي دغه ټول په ټوله څیزونو ته خوراک الله ورکوي. نو چې کله الله خوراک ورکوي نو د دې نه معلومیږي دا چې الله غني دی، الله بې نیازه دی، الله چاته حاجت نه لري، او دوی د مکې مکرمې مشرکانو چې ځان له کوم معبودان جوړ کړه هغه خوراکیانو، هغه خو به د خلکو نه خوراکونه کول او هغوی په نوم باندې به خلکو نظرونه او نیازونه کول. نو الله فرمایي ته ورته ووایه وهو یطعم چې هغه ټول مخلوق ته خوراک ورکوي، ولا یطعم او هغه خوراک نه کوي، یعنې او هغه ته خوراک نشي ورکولی. داسې څوک نشته چاته خوراک ورکوي، ولې؟ ځکه الله د خوراک نه پاک دی، خوراک یو عیب دی، دا محتاجوالی دی، الله محتاج نه دی، الله ته د خوراک او د څښاک حاجت نشته دی. نو چې الله ټولې دنیا ته خوراک ورکوي او الله د ټولې دنیا پیدا کوونکی دی، نو نبی علیه السلام مبارک ته په بله طریقه دعوت ورکوي چې څنګه د الله پرېږدم او بل چاته سره ټیټ کړم، څنګه د هغه بندګي پرېږدم، څوک چې د بندګۍ لایق دی. قل ته ورته ووایه انی امرت بېشکه حکم کړی شوی دی ما ته ان اکونه چې شم زه اول من اسلم اول مسلمان یا حکم منونکی د دې امت، یعنی الله ما ته حکم کړی چې تا اولنی منونکی شه، ځکه پیغمبر په خپله خبره مني نورو ته دعوت ورکوي، پیغمبر په خپله الله ته سر ښکته کوي نورو ته دعوت ورکوي. ولا تکونن او چې هرګز مه کېږه من المشرکین د مشرکانو نه، وقیل دا ورته ووایه چې ما ته دا ویلی شوي دي ولا تکونن چې هرګز مه کېږه من المشرکین د مشرکانو نه، یعنې الله زه منع کړی یم چې زه به د مشرکانو نه نه یم بلکې زه به د موحدینو نه یم، د الله د یووالي اقرار او دعوه به کومه. او بیا د مشرکانو په ذهن کې دا که دا پیغمبر زموږ سره اوږه کوزه ویسي نو څه نقصان دی پکې، کله به موږ د ده خدای منو کله به دی زموږ خدای مني. نو الله فرمایي قل ته ورته ووایه انی بېشکه اخاف زه یریږم ان عصیت ربي که نافرماني وکړم د حکم د رب خپل عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لویې نه. یعنې تاسو خو وایئ چې په دنیا کې را سره اوږه کوزه ویسه خو زه یریږم د دې نه که زه نافرماني وکړم
نو بیا د قیامت ورځ ډیره لویه ورځ ده او د هغې ورځې عذاب ډیر خطرناک دی. نو د الله پیغمبر مشرکانو ته دا وایي چې د عذاب د هغې لویې ورځې نه یریږم. نو چې اوس پیغمبر وایي د عذاب د لویې ورځې نه یریږم، نو په کار ده چې موږ هم ویریږو. د دین په معاملاتو کې چېرته هم د چا سره اوږه کوزه نه وکړو، د الله بېادبي چېرته هم د چا سره ونه کړو، او د الله داسې نه چې مثال په طور راشي الله خفه کړي او خلک خوشحاله کړي. نه، د الله خوشحالول به مقدم وي، مخکې وي. د الله رضا کول دا به مخکې وي. د الله د احکاماتو په باره کې به چا سره اوږه نه ټیټولی کېږي، بلکې حق به په ډاګه بیانولی کېږي او حق باندې به په ډاګه باندې عمل کولی کېږي، د دې لپاره چې د دنیا خلک په دې خبره پوه شي چې ایمان والا چېرته هم د الله په باره کې د چا سره اوږه نه کوزوي. دا خو نن موږ ځان نانګاره کړو. موږ چې بېدینو مجلسونو ته لاړ شو د هغو سره بېدینه جوړ شو، د نافرمانه مجلس ته لاړ شو د هغو سره نافرماني وکړو او بیا وایي زموږ توبه به وباسو. داسې نه کېږي. د مؤمن علامه دا ده دی به په هر ځای کې په هر وخت کې د الله منشا او د الله مرضۍ ته ګوري چې الله به څه خوشحالېږي، الله به څه باندې رضا کېږي، الله زما نه څه غواړي. او که چېرته الله فرمایي د دې خلکو خیال دی چې په دې دنیا کې دا ظاهري اختلاف چې کوم د کفر او د اسلام په منځ کې دی دا ختمول کامیابي ده، یا مثال په طور ډېر اولاد پیدا کول دا کامیابي ده، یا ډېر مالونه پیدا کول دا کامیابي ده. الله فرمایي داسې نه ده. ګورئ من هغه څوک یصرف عنه چې لرې کړی شو د هغه نه یومئذ عذاب په دې ورځ کې فقد رحمه پس یقینا رحم وکړو الله پاک په هغه باندې. رحم به په چا کېږي چې کوم خلک د الله نه یېرېږي او د الله د یېرې د وجې نه ځان د شرک نه ساتي، ځان د کفر نه ساتي، ځان د الله د نافرمانۍ نه ساتي، د ایمان حفاظت کوي، په دغې خلکو باندې د قیامت په ورځ باندې الله رحم کوي. او رحم د الله سره رحم د الله دا دی چې یو سړی د جهنم نه بچ شي او د جنت په لویه لار باندې روان شي، د الله د قهر او د غضب نه بچ شي او د الله د مهربانۍ ځای ته لاړ شي. نو بیا الله فرمایي وذلک الفوز المبین، او دا کامیابي ښکاره ده. کومه کامیابي؟ یعنې د الله د قهر او د غضب نه بچ کېدل. اوس د الله د قهر او د غضب نه بچ کېدل به په څه باندې کېږي؟ چې یو سړی اقرار د دې کوي چې الله یو دی، د الله سره په ذات او صفاتو کې څوک شریک نشته دی، او د الله کوم پیغمبر چې الله را لېږلی د هغه پیغمبر تابعداري شروع کړي، هغه پیغمبر چې څه ویلي په هغې باندې عمل کوي، د څه نه یې منع کړې ده د هغې نه انسان منع شي، د قرآن عقیده او نظریه خپله کړي. الله فرمایي په دغې عقایدو په دغې نظریاتو باندې سړی د جهنم نه بچ کېږي. نو چې کله جهنم نه بچ شو الله فرمایي دا کامیاب شو. الله دې عمل کوي توفیق راکړي. دعا ته وکړئ. قل ورته وایا اغیر الله آیا سوا د الله نه اتخذ ولیا زونی سم مددگار او دوست یا اله او معبود لرا فاطر السماوات چې پیدا کوونکی دی د اسمانونو والارض او د ځمکې وهو یطعم او هغه خوراک ورکوي ټول مخلوق ته ولا یطعم او هغه ته خوراک نشي ورکولی ځکه هغه خوراک ته محتاج نه دی. قل ورته وایا زما محبوب پیغمبره انی امرتو بېشکه حکم کړی شوی دی ماته ان اکونا چې شمزه اول من اسلم اول مسلمان، یعنی حکم منونکی د دې امت الله ته د ټولو نه اول سرخ کته کوونکی ولا تکونن او ویلی شوي دي ماته چې هرګز مه کېږه ته من المشرکین د شرک کوونکو نه. قل ته ورته ووایه انی بېشکه اخافو زه یریږم ان عصیت ربي که نافرماني وکړم د حکم د رب خپل عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوی نه. من هغه څوک یصرف عنه چې لرې کړی شو د هغه نه یومئذ عذاب په دې ورځ کې فقد رحمه پس یقینا رحم وکړو الله پاک په هغه باندې وذلک الفوز المبین، او دا کامیابي ښکاره ده. الله دې عمل کوي توفیق. سبق واړه